نو الله پاک جل شانه د بنی اسرائیل هم امتحان اغستو چې تاسو به د خالی په ورځ باندې ښکار نه کوئ. بنی اسرائیل په خپل امتحان کې پیر شو، ښکار د خالی په ورځ باندې شروع. صحابو امتحان الله اغستی خو په خپل امتحان کې پاس شوي دي چې په حالت ته حرام کې یا په حدود حرم کې ښکار الله پاک منع کو. او صحابه چې کوم دي د عمرې په موقع باندې چې عمره کوله په حالت ته احرام کې، په حالت ته احرام کې نو ښکار بالکل دغه خوا ته ګرځېدو، په نيزو باندې وهلی شو، په لاس سره نیولی شو. او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغې نه ښکار چې کوم دی د حدیبیې موقع چې کوم ده حدیبیه چې کومه ده نو دا نیم په حل کې داخله ده او نیمه چې کوم دی په حدود حرم کې داخله ده، په حرم کې. نو دغلته صحابه کرام موجود او ښکار چې کوم دی بالکل د دې خوا ته د اوسه او سارانه ګډې ښکار ورته خوا ته ګرځېدو او صحابه ورته نه لاس کو نه په نیزه باندې وهل. نو صحابه الله پاک په دې امتحان کې کامیاب کړي دي. نو صحابه د حدیبیې په مقام باندې چې کوم ښکار دي ته مخې ته راتلو نو په نیزو باندې هم وهلی شو، په غشو باندې هم ویشتلی شو، په لاسو سره هم بعضې ښکار داسې چې نیولی شو او صحابو ته لاس کړی نه دی. خو بیا هم الله دغه ښکار منع کړی دی او تاسو یې نشئ کولی. د څه دپاره؟ لیعلم الله، دپاره دې چې ښکاره کړي الله پاک دا خپل حکم چې په حالت ته احرام کې ښکار حرام دی او دغه رنګې په حدود حرم کې هم ښکار حرام دی. هر ټیم الله حاضر ناظر ګڼي او د الله دهانې په زړه کې وي چې الله ما ته ګوري. نو د دې کسانو دپاره الله پاک خپل حکم ښکاره کو چې نو په حالت ته حرام کې ښکار کوئ او نو په حدود حرم کې ښکار کوئ. فمن اعتدى بس چا چې زیاتې وکړو یعنې ښکار یې وکړو په حدود حرم کې یا د په حالت ته احرام کې بعد ذلك وروستو د دې حکم نه نو فله د هغه دپاره عذاب علیم، عذاب دردناک دی. نو په حدود حرم کې ښکار وکړو یا په حالت ته احرام کې ښکار وکړو نو ښکار منع دی. ښکار ویلی شي وحشي زناور راټینګول یا وجل یا ویشتل ته چې کوم دی ښکار ویلی شي. نو وحشي زناورو کې کو معقول اللحم وي او غیر معقول اللحم. معقول اللحم هغې ته وي چې د هغې غوښه حلاله وي او انسانان مسلمانان یې خوري، او غیر معقول اللحم هغې ته ویلی شي چې د هغې غوښه نشي خوړلی، مردار وي. نو په حالت ته حرام کې او په حدود حرم کې مردار زناورو ښکار کول چې کوم دی حرام دي او د حلالو زناورو ښکار کول چې کوم دی حرام دي. البته بعضې زناور هغه چې کوم دی احادیثو مبارکو کې مستثنا کړي دي، هغه چې کوم دی وجلی شي، لکه کارغه شو او دغه رنګې باشه شو او شرمخ شو او دغه شان چې کوم دی مار شو، لړم شو، چیچونکې سپی شو او هغه زناور چې په تا باندې حمله کوي نو دغه چې کوم دی په حدود حرم کې او په حالت ته احرام کې وجلی شي. د دې نه علاوه نور زناور دا چې کوم دی نشي ښکار کولی. او که فرض کې یو سړي ښکار وکړو نو بیا به څه چل کوي، د دې کفاره به ورکوي. کفاره 3 قسمه څیزونه الله پاک جل شانه مقرر کړي دي او په دې 3 کې دا 3 واړه په او سره راغلي دي. مطلب یې دا دی یا دا وکړه یا دا وکړه یا دا وکړه، په او سره او معنا ده یا. نو د 3 واړو کې انسان ته مسلمانانو ته اختیار ورکړي دي چې کوم تاسو ته آسان ښکاري هغه وکړئ، یا دغه چې کوم زناور د ښکار کړي دي خو قصدن ښکار کړي دي او کو نسیانین په یېره سره په غلطۍ سره ښکار کړي دي، خو د زناور ښکار کړي دي ویشتې دي. نو دغه زناور قیمت په 2 عادلان کسان براولي د هغه ځای او دغه زناور قیمت په چې کوم دی هغه تجویز کړي چې دوره قیمت دی نو دغه خوښه ده. خو په دغه پیسو باندې بل زناور اخلي علالي، خو د هغې دپاره شرط دا دی چې کوم زناور دی علالي نو په حدود حرم کې به علالي، د حرم نه بار به نه علالي، د هغې دپاره شرط دا دی. دویم دا دی چې دی د هغې سرسایه مسکینانو ته د هغې مثال په طور چې څومره پیسې رالی نو هغه به نصف کو غله ورکوي نو نصف ساغ به یو مسکین ته ورکړي، او که پیسې ورکړي د هغې په مناسبت سره نو یوه سرسایه به یو مسکین ته ورکړي. نو دا ورله هم چې کوم دی جایز دي. او که دا نه وي نو د دغې سرسایو په مقدار سره به روجي ونیسي. نو د 3 واړو کې د الله اختیار ورکړي دا به. او که محرم کم سړی چې په حالت ته احرام کې دی د یو څیز حلال کو د ښکار نو دا حلالېږي نه، دا حرام دی. د دې څیز مثال د مردار دی، څنګه چې مردار څوک نشي خوړلی دقه شان دی دغه ښکار نشي خوړلی. البته کو بل چا ښکار وکړو او ده ورته اشاره هم نه ده کړې، ښکار یې ورته خولی هم نه دی. د محرم کم سړی چې په حالت ته احرام کې دی ده ورته خولی هم نه دی، په خپله ښکار کړی هم نه دی، خو بل یو سړی دی په حالت ته احرام کې نه دی بار یې ښکار وکړو او دلته یې راوړو نو بیا یې دغه محرم چې کم سړی په حالت ته احرام کې دی نو هغه یې خوړلی شي. ځکه دلته کې منع راغلی لا تقتلوا الصید، تاسو مه قتلوئ ښکار. دا نه دی ویلي الله چې لا تأکلوا
لا تاكلوا الصيد تاسو ښکار مخورئ خو د قتل نو دی به نه پخپله ښکار کوي او نه به چې کوم دی ښکاري ته ښکار ښي په حدود د حرم کې خو که قتل یې وکړو نو بیا به دی جرمانه ورکوي د هغې چې کومه بدله ده هغه بیا ورکوي نو څه بدله ده یحکم به ذو عدل منکم نو فیصله به کوي په دغې ښکار باندې دوه عادلان کسان منکم له تاسو نه چې کوم عادلان کسان وي هغه فیصله وکړي چې دا ښکار د دې قیمت دی د دې دومره مثال په طور غوا ځنګلي غوا د ښکار کړې ده اوسه یې ښکار کړې ده ځنګلي ګډه یې ښکار کړې ده نو د هغې قیمت به ولګي نو په هغه قیمت باندې بیا دې هغه شان څاروي واخلي هغه به چې کوم دی په حدود حرم کې حلال کړي او یا به دغه قیمت چې کم مقرر شوی دی نو هغه به یو سرسایه په مقدار باندې او غنمو حساب سره ورکوي نو په باندې 2 کیلو غنم دا به چې کوم دی یو مسکین ته ورکړي یو مسکین ته دا به یو مسکین ته ورکړي او که نه دی پیسې ورکوي نو د دغې قیمت په یو مسکین ته ورکړي نو دغه هم کولی شي او که دغه هم نه کوي روجي یې نیسي نو د دغې سرسایه په مقدار باندې د روجي ونیسي دا ورته هم اختیار دی خو دا به عادلان کسان بهتره دا ده چې 2 عادلان کسانی او په عدل سره د هغې قیمت تجویز کړي او که 2 نه وي نو جایز دا هم دی چې یو عادل کس وي دا هم جایز دی خو بهتره دا چې 2 عادلان کسان وي یعنی دا په حدود حرم کې دنه علالي د حرم د حدود نه بار بین علالي او کفاره یا به کفاره ورکوي طعام مساکین د مسکینانو د خوراک او عدل ذالک یا برابر د دې صیامن بروجی نیسی دا درې وړه دغه او راغلي دي او کفاره طعام مساکین او عدل ذالک یا ټولو کې او راغلي دي نو دغه چې کوم دی محرم د اختیار دی چې کم د آسان بیا غدیو کی لیذوقا د پاره دی چې اوسګي د محرم وبال امره د خپل کار سزا چې د الله پاک د حکم نافرمانی کړي دا د الله حکم مات کړي دغه سزا او الله ورکی عف الله معاف کړي دی الله پاک عما د هغه نه سلفه چې مخکې تیر شوی دی په زمانه د جاهلیت کې جاهلیت په زمانه کې چې احکار کړي دي او حکم لانه دی راغلی د حرمت نو دغه ورته الله پاک معاف کړي دي ومن عاد او سوق چې واپس شو عاد معنا واپس شو د جاهلیت ته کار تا مطلب ومن عاد او سوق چې واپس شو یعنی د غخکاری وکړو په حالت ته حرام کې یا په حدود حرم کې نو فینتقم الله منه نو انتقام به اخلي الله پاک منه ددنه والله الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام او خاوند بدلی دی انتقام غستون کې